يفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ډیر معزز علماء کرام، نوجوانان توحید و سنت، د اشاعت توحید و سنت د قافله عام و ملګرو، ډیره د خوشحالۍ او د فخر یو موقع ده چې موږ او تاسو په یو داسې پروګرام کې راجمع شوي یو چې همیشه دپاره د هرې باطل فتنې، د باطل فرقې د رد او د سرکوبۍ دپاره دنیا کې الله پاک دینی سپاهیان او خادمان پیدا کړي دي. زمون او ستاسو مخې ته ډېر مسائل پراته دي، د مختلفو باطلو فرقو سره مقابله پرتی دي، او ان شاء الله څنګه چې زمون اسلافو، څنګه چې زمونږه مشرانو، زمون شيوخو او استادانو د هرې باطل فرقې مقابله کړې ده، من او تاسو به هم د هغې مقابله په هر قیمت او په هر انداز، په هر میدان او په هر مورچل کې کوو ان شاء الله. په دې موقع یو داسې فتنه په دې دور او په دې زمانه کې چې ظاهرا د اسلام په نوم باندې چلیږي، در حقیقت د تاریخ پر رڼا کې د هغې خلکو بنیادی تعلق د اسلام سره صرف او صرف د عوامو ساده لوح مسلمانانو دوکه کول دي. حقیقی د اسلام سره هیڅ قسم تعلق او راز نشتا، خاص کر په زمین پاک او هند کې کله چې انسان تاریخ اولولي وګوري نو د ډېرو خلکو حالات مخې ته راځي. په هندوستان باندې چې کله د برټش حکومت تسلط حاصل کو نو هغه یو څو کارونه وکړل او څه خاص اشخاص یې پیدا کړل. یو پاغې کې غلام قادیانی و، دویم پاغې کې پرویزه، او درېم ډله پاغې کې د غیر مقلدین و، او د هر چا خپل یو مرام او مقصد او هر چا له خپل کارنامه او ډیوټي حواله شوی و. قادیانی ته دوه خبرې حواله شوی، یو د جهاد نه انکار او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د آخري نبوت نه انکار په داسې انداز کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی نه دی، او ځان ته د نبی صفت او لقب د انګریزانو په سازش او د هغې په تایید باندې ورکو. دویم پرویزه پیدا کو او هغه ته دا ذمہواری ورکړه چې ستا کار هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار کول بوي، او هغه ته په ذهن کې څه شکوک او شبهات واچول چې احادیث خود ساخته دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د دې د لیکلو ممانعات و، وروستو خلکو موضوعات او ضعیف خبرې راجمع کړي دي او د هغې نه احادیث جوړ کړي دي. هغه یې په دې مجبور کړ چې د دې خبرې پارچار وکړي چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابت نه دي او د دې منل نشته. درېمه ډله د غیر مقلدینو په دې ملک کې د برطانوي حکومت جوړه کړې وه او دوی ته دوه کار حواله کړي وو.
یو د جهاد نه انکار او دویم د علماء سپکا او د هغه زم، خاص کر مذهبی علماء کې او مسلکونو کې مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یو اهم ټارګټ ګرځولیو. دا غي وجه دا چې تقریبا په پاک او هند باندې یا په بر صغیر باندې یا په نورو ملکونو اسلامیو باندې اثرات د امام ابو حنیفه رحمه الله زیاتو داغه مسلک عام چلیدو او انګریزانو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب نه د دې وجنه خطرو چې هر وخت کې دا غي سرکوبي دا غي د ذلت د پاره مهنت او منډه د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدینو دا کارونه کول. انګریزانو غوښتل چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او داغه د مقلدینو د پاره یو فرقه تیار کی او داغه د پاره انتخاب د سو کسانو کو، لکه داغه په سر فهرست کې سید نذیر حسین چې هغه د غیر مقلدینو بانی او مشر دی تقریبا د بر صغیر یا د ملک پاک او هند. تاریخ چې کله سړی وګوري چې انګریزانو دوی نه څومره کارونه واغېستل او دوی د هغې دپاره څومره کارنامې وکړې. پروفیسر ایوب قادری دا کتاب دی جنگ آزادی، هغه خپل کتاب 409 صفحه کې لیکي چې اهل حدیثو یو طرف ته د جهاد په حقانیت دسخطونه کول، بل طرف ته د انګریزانو جاسوس او وفادار پاتې شوي وو او دا دسخطونه د جهاد په حقانیت صرف او صرف د منافقانه کردار ادا کولو دپاره کوه او د ځینو جهادي جرنیلانو د خطر د وجې نه کوه. هغه صفحه 414 کې لیکي چې دا کارونه عام خلکو نه کول، دا د غیر مقلدینو مشرانو کول، لکه سید نذیر حسین، شریف حسین، ضیاء الدین، مفتی صدر الدین، عبداللہ غزنوی، حفیظ اللہ، محبوب علی جعفری، محمد صدیق پشاوری، دا غي مشرانو هغه دا کارونه کول. هغه بیا صفحه 80 کې لیکي چې کله د ملکه وکټوریا سالګرا یا جشن جوبلی وا نو پای کې محمد حسین بټالوی چې د سید نذیر حسین شاګردو هغه د خپل طرف نه چې کوم اډرس پیش کړو نو پای کې دالی کلیو چې په ملک هندستان باندې د انګریزانو حکومت زمنګ د پاره د ډېرې فائدې ده او فائدې دا ده چې په انګریزي برټش حکومت کې زمنګ د پاره چې څومره مذهبي ازادي ده داسې مسلمانانو ته هم په اسلامی ملکونو کې نشتا. بیا صفحه 65 کې لیکي چې کله علماء کرامو داغه دور په دې باندې د جامع او شواهد فی اخراج الوهابین عن المساجد فتوا صادر کړه او شایع کړه، د برټش حکومت ته د خبره درخواست وکړو چې زمنګ نه د وهابي لفظ ختم کړي او د دې په ځای لفظ د اهل حدیث زمنګ د پاره راجسټر کړي. برطانوي حکومت داغه منظوری کړی دا او دانوم د هغه وخت نه دی ته ورکړی شوی دی او دا خبرې د دې په خپل کتابونو کې هم شته. د دې رساله اشاعت السنه نهم جلد یعنی د نهم کال رساله وما شمارا صفحه 206 کې لیکلي دي چې کله د ملکه وکټوریا سالګرا وا نو اهل حدیثو په خوشحالۍ کې د هغې د پاره دروازه جوړه کړې وه
او پاغي دروازه باندې یو طرف په اردو او بل طرف په انګلیش کې لیکل کړیو او پاغي کې دا لیکلیو دل سے ہے یہ دعائے اہل حدیث اور پسی لیکلیو بحضور فیض گنجور کوین وکٹوریا گریٹ قیصرہ ہند بارک اللہ فی سلطنتها او من ټول جماعت د جناب علی په خدمت کې د مبارکۍ چغې وهو او هغه د مبارکۍ د چغو وجه دا دا چې دوی په حکومت کې زمنګ د پاره انتهایی ازادي ده. د دلی د کمشنر قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر WG وائرٹ فیلڈ داغه اقوال کتاب الحیات بعد الممات صفحه 122 کې ذکر کړی دی چې کلا مسز لینسنس د مجاهدینو په لاس زخمی شوی و سید نذیر حسین او داغه زوی شهاب حسین او داغه کور والا د یو انګریزي د بچاو او د علاج ذریعہ جوړ شیو یو سل 15 ورځې یعنی درینی میاشتې په خپل کور کې د علاج د لاندې ساتلې و او کله چې هغه روغ شوانو په دلی کې د انګریزانو کیمپ ته حواله کړه برټش برطانوي حکومت داغه پایوس کې سید نذیر حسین ته 1300 روپۍ ورکړي هغه زمانہ کې او کتاب الحیات بعد الممات صفحه 161 او 162 ادوارو کې لیکي چې کله سید نذیر حسین حج ته تلو نو الته د دې خبره ښکارا اظهار کړو چې په ملک هند باندې برطانوي حکومت زمنګ د پاره او رحمت الهی دی ځکه چې د دې په حکومت او د دې په دوران کې زمنګ د پاره مذهبي ازادي ده چې داسې نور مسلمانانو ته نشتا. زه تاسو نه یو تاسو کوم او جواب راکړئ برطانوي حکومت برټش حکومت کې چې د چا لپاره ازادي وي آیا دا مسلمانان وي؟ تاسو چرته اوریدلی دي چې مسلمانانو ته په انګریزي حکومت کې ازادي وي؟ قدم دا غي تایید کوونکی وي صرف یو منافقانه کردار د پاره اسلامی رنگ په ځان باندې چړاو کړو. مولوی مسعود عالم ندوی غیر مقلد داغ کتاب دے ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک صفحہ 29 کی لکلی دی چې سید نذیر حسین د جہاد د ختمولو د پاره په خپل شاګرد مولوی محمد حسین بټالوی باندې یو رساله ولیکله الاقتصاد فی مسائل الجهاد او پاغي کې د انګريزانو سره مجاهدینو ته چا چې د انګريزانو خلاف jihad کولو باغیان زدیان او عنادیان اویل او غیر شرعي مړو ویل. محمد حسین بټالوی په خپل رساله الاقتصاد صفحه 19 کې لیکي چې کم خلق د برټش حکومت په خلاف jihad کوي د دې سره هیڅ شرعي جواز نشتا. خبرو ته سوچته د دې سره هیڅ شرعي جواز نشتا یعنی د کافر په خلاف jihad او داسې کافر چې په اسلامی ملک باندې قابض شوی وي تاسو وایئ چې داغه په خلاف اسلام کې jihad فرض دی او کنه؟ د محمد حسین بټالوی رساله الاقتصاد فی مسائل الجهاد صفحه 19 کې لیکلي دي چې د انګريزانو خلاف jihad کول هیڅ شرعي جواز نه لري. صفحه 49 کې لیکي چې کوم خلک د انګريزانو سره jihad کوي یا د مجاهدینو سره مالی تعاون کوي نو دا سراسر غدر او حرام عمل دی. صفحه 49 کې بیا لیکي چې 1857 کې د انګريزانو خلاف کوم jihad شروع شوی اکثر پکې عوام کل انعامو او کوم چې ځان ته علما ویل د اسلامی علومو د قران او سنت نه خبرو او څوک چې په قران او سنت پوهیدل نو هغه د انګريزانو په خلاف jihad کې حصہ نه راغسته. په ایمان وایي چې عالم وی نو هغه د انګريزانو تایید کی کرت وکړي چې مسلمان وی تایید وکړي کرت وکړي هغه د انګريز په خلاف تایید کوي او کله سره مقابله وکړي
سید محمد حسین بټالوی په خپل رساله صفحه 71 کې لیکي چې کم خلک د انګریزانو خلاف جهاد کې شامل شوي دي د ټول په حرام مرګ باندې مري. کم خلک چې په دې کې د شهادت شوق کوي د جنت د خوشحالو نه محروم دي او په دې کې حصہ اخیستل سراسر جهالت او حماقت دی. مولانا عبدالمجید خادم سہدروی خپل کتاب تاریخ سنائی کې لیکلي دي غیر مقلدینو چې کله د انګریزانو تایید وکړ نو د هغې نتیجه او انجام دا شو چې په ملک هندوستان باندې انګریزان کامیاب او قابض شو. زرهاو علما پانسی کړی شو او تور اوبو ته ولېږلی شو او دا سلسله د سن 1857 نه تر 1871 پورې جاری وه. د نواب صدیق حسن خان په سوانح عمری اول جلد صفحه 47 کې لیکي چې نواب صدیق حسن خان ولې دومره مالدارو دومره شهرت هغه ته د کوم ځای نه حاصلو. یو د هغې د مالدارۍ او د شهرت یو وجه دا وه چې انګریزانو برټش حکومت د مذهبي علماو جیداد قبض کو او دته ورکولو. دویم دین علاوه د برټش حکومت د 52 लाख روپو جیداد نواب صدیق حسن خان ته ورکړو. سالانه 24 लाख روپۍ هغه زمانہ کې برټش حکومت به ورکولې او هم یې ورته د شمس الامراء خطاب او لقب ورکړو. دا مختصر تاریخ مې د دې وجې نه بیان کو چې داسې همیشه دپاره دنیا کې خلک شته چې هغوی اسلامي رنګ په ځان چړاو کي او هغوی د اغیارو دپاره کارونه کوي او د هغوی په دفاع کې لګیا وي او مشغول وي. نن که هغه خلک چې ځان ته غیر مقلدین وایي د اسلام دعویدار دي یاد وساتئ موږ ته د هغوی جرړې معلومې دي. شاعر وایي زه د پیژنم په اصل کې خاکي یې زه د پیژنم په اصل کې خاکي یې سو بزان سنډې په ګوته له ترابه. ستاسو جرړې ستاسو بنیاد ستاسو مشران ستاسو تاریخ او ستاسو ټوله فلسفه زموږ مخې ده. کله هم په تاسو باندې به نوجوانان د اشاعت توحید و سنت کارکنان د اشاعت توحید و سنت او هغه خلک چې د دې جماعت سره تعلق یې په دې بنو دوکه کېږي او انشاءالله العزیز د نن نه اخوا به هېڅوک په دې باندې نه دوکه کېږي او دې تاریخ به موږ ځای په ځای مخې ته ږدو. داسې به کوو که نه؟ موږ به د دې مقابله په هر ترتیب او په هر لحاظ باندې کوو، په هر زور باندې چې وي، په هر قیمت باندې چې وي، په هر انداز باندې چې وي، په هر طریقه باندې چې وي، په هر نظام او شکل سره چې وي، موږ به د دې مقابله کوو او که نه به کوو. تاسې یو باطله فرقه د هغوی د مخنیوي دپاره به خپل مال جان قربانو که نه به قربانو. او دا یو خبره بله یاد وساتئ چونکه زمونږ د دې پروګرام نوم دی دفاع مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله. زه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک باندې او د هغه په دلایلو باندې اصولا د خبرې کوم. د امام ابو حنیفه رحمه الله مخالفین په 3 او 4 صدای کې چې څوک پیدا شوي یو په هغې کې نعیم ابن حماد و سن 228 کې وفات شوی دی. کله چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله مقابله شروع کړه نو بادشاہ وقت هغه ونیو په هتکړو کې واچو او تر دې پورې چې هغه مړ شو او کله چې مړ شو نو نه یې چا جنازه کړې ده او نه هغه ته کفن ملاو شوی دی. تاریخ بغداد دا واقعه 14 جلد صفحه 314 کې ذکر کړی دی. او د امام ابو حنیفه رحمه الله دویم مخالف خطیب بغدادی و. خطیب بغدادی رحمت الله علیه هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په ضم کې لیکل وکړل. حق پرست علما هر زمانه کې هر دور کې موجود وي او هغه دفاع کوي. اگر که د هر چا سره تعلق ساتو د هر مسلک او مذهب سره به تعلق و خو دفاع د امام ابو حنیفه رحمه الله کوله ځکه چې هغه یو جید عالم او حق پرست انسان دنیا کې تیر شوی دی. کله چې خطیب خپل کتاب شایع ک په ضم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې نو کله چې دا کتاب شایع شي د ټولو نه وړاندې
د خطیب شاگرد قاضی ابو الیمن رحمه الله دغه خلاف وکړو او د قاضی کتاب د خطیب کتاب راواغست او د زما هغه حصے ته نه ختمه کړه ځکه هغه په دې پوهېدو چې خطیب د امتحان تعصب نه کار اخیستی دی څنګه چې د لیکل کړي دي دا د تعصب نه ډک او د ضد او د عناد نه ډک لیکل دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په دفاع کې عبدالبر مالکی رحمه الله سره وی چې حنفي مسلک نو مالکی مسلک دی عبدالبر مالکی رحمه الله د خطیب پرد او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دفاع کې کتاب لیک الانتقاء او دای جوابونه وکړل محدث ابن جوزی رحمه الله د خطیب پرد او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دفاع کې کتاب لیک السهم المصیب ثبت ابن الجوزی رحمه الله د خطیب پرد او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دفاع کې کتاب لیک دو جلدونو کې الانتصار لامام الامصار ملک معظم کتاب لیک د خطیب پرد او د امام ابو حنیفه رحمه الله په دفاع کې السهم المصیب فی کبد الخطیب ابن خلکان داغه جوابونو وکړه علامه خوارزمی رحمه الله مقدمه د جامع المسانید کې داغه جوابات وکړه چې خطیب زیاته کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله داغه زمانه په جید علماء وکړي او دنیا په هغه باندې خبردار ده د دنیا مسلمانانو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله علمیت او دینی خدمات مخې ته پراته دي چې نه پټ او پناه نه ده دا جدا خبره ده چې نن خاپیرک چې هغه باندې نور نه دی لګېدلی نو هغه ته ټول عمر تیار ښکاري دا نقصان د نور نی دا نقصان د خاپیرک خپل وی چې هغه په نور کې ګرځي نه یو انسان د امام ابو حنیفه د شخصیت او داغه د علمیت نه خبر وی نو دا داغه خپل نقصان دی هغه ځکه د عربی او شعر غونډه کې د مقوله دی او شمس شمس و ان لم يراه ضرير نور نور دی اگر کا د خاپیرک په نظر کې ناراضي دریم مخالف هغه زمانہ کې د امام ابو حنیفه رحمه الله ابن ابي شيبه رحمت الله علیه ابن ابي شيبه رحمت الله علیه خپل مصنفه کې یو جلد کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه باندې اعتراضات وکړه چې دې کې دا غلطی ده دې کې دا غلطی ده دې کې دا غلطی ده لکه اوس څنګه دا کوشش کې دا مهنت کې چې دې کې ګوره د فقه کې دا غلطی ده فقه کې دا غلطی ده فقه کې دا خدایو خبره د سوچ کوي چې د فقه حنفي ټول مسائل د فقه حنفي ټول اجتهادي مسائل 12 لاکه اویا زره دي 12 لاکه اویا زره د فقه حنفي ټول اجتهادي مسائل دي او ابن ابي شيبه رحمه الله په یوسل 25 مسائلو کې اختلاف کړی دی زه هغه مختصر تجزیه وایم ابن ابي شيبه رحمه الله خیال دا دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله په دې کې غلط شوی دی یا خطا شوی دی خدای یو مختصر تجزیه پوری کله چې سړی تقسیمو کی 12,70,125 باندې تقسیم شي 10,160 مسائل یو فی یو پس رسیږي نو امام ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په یوسل 25 مسائلو کې خلاف کړو او کسړی بل طرف ته سوچو کی دا مونږ تسلیمم کو چې او دا غلط وو یادی کی امام صاحب خطا شوی دی یا بل فقيه عالم بده کې خطا شوی دی نو چې یو سړی لزرا یوسل شپېته مسائل صحیح کی او یو پکې خطا شي دا سه مور راوړی یوازې امام ابو حنیفه رحمه الله او بل څوک نشته تاسو چرته په نظر راغلی دي چې یو سړی د لزرا یوسل شپېته مسائل داغه اجتهاد کې او صرف په یو مسله کې د خطا شي هغه د مقابل په خیال کې دانه چې خطا لري د مقابل په خیال کې او مجتهد خو په هر صورت باندې نو تاسو سوچو کوي چې یو سړی په لزرا یوسل 59 مسائلو کې نه 50 مسائلو کې 2 اجر واخلي او په یو کې یو اجر واخلي نو د اجر نه محروم دی خدا امام ابن ابي شيبه رحمه الله د دومره زور سره تاسو چیرته اوریدلی دي چې د ابن ابي شيبه دنیا کې مقلد شته تاسو اوریدلی دي دنیا په دې اقرار کوي او دنیا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مقلدینو نه ډکه سره چې خلکو انتهایی زور وهلی چې امام ابو حنیفه کمزور ثابت شي خدا دې یوسل 25 مسائلو مختصر تجزیه پای کې 60 داسې مسائل دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله یو ته ترجیح ورکړي او ابن ابي شيبه رحمت الله علیه بل طرف ته ترجیح ورکړي او د امام ابو حنیفه رحمه الله
چې کوم دلایل د ترجیح ورکوي نو هغه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري عمر اقوال او افعال دي. او د امام بخاری رحمه الله فیصله او قاعده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري عمر په اقوال او افعال باندې به عمل کېدلی شي. نو په دې کې دلایل د ترجیح چې دي نو د امام ابو حنیفه رحمه الله دلایل ډیر راجح دي په مقابل د ابن ابي شیبه کې. او پای کې 12 داسې مسائل دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثبات لپاره د قرآن آیاتونه ذکر کوي. ابن ابي شیبه رحمه الله خبر واحد ذکر کوي. زما چې څومره خیال دی اکثر سنجیده او پوه علما خلک ناس دي. تاسو نه او تاسو کوم چې کله د خبر واحد او د قرآن ټکراو راشي نو عمل به په باندې کیږي. په سبا کیږي په خبر واحد خو نشي کېدای کنه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآنی آیاتونه ذکر کوي او ابن ابي شیبه رحمت الله علیه خبر واحد ذکر کوي. او دا مسلم مسله ده چې خبر واحد د قرآن مقابله کلم نشي کولای. پای کې اتلس داسې مسائل دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر مشهور او امام ابن ابي شیبه رحمت الله علیه خبر واحد ذکر کوي. علما په دې خبره پوهیږي چې خبر واحد د خبر مشهور مقابله نشي کولای. نو بیا هم دلایل د امام ابو حنیفه کمزوري شو. لس داسې مسائل دي پاغه کې چې امام جانبین پاغه کې احادیث دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث یو معنا کوي. ابن ابي شیبه رحمت الله علیه د حدیث بل معنا کوي. او دا یو مسئله چې آیا فقها په حدیثو خپويږي او که محدثین خپويږي. ډېر خلک دا خبره قابل فخر غني چې موږ محدثین یو. وګوره تاسو د محدثینو قول ابو عیسی ترمذی رحمه الله جامع الترمذی کتاب الجنائز کی ذکر کوي الفقهاء اعلم بمعنى الحديث. فقها د حدیث په معنا خپويږي د محدثینو نه. امام ابو حنیفه رحمه الله ته چاوي نحنو احفظ منکم من تاسو نه په حدیثو خپويږو. اور ته مخ راو ګرځوي دا خبره دې ټیک ده. تاسو زمنګ نه حافظانی الفاظ د تډیر یادي. تاسو انتم احفظ منا ونحن افقه منکم. تاسو د ټیک د الفاظ ډیر یاد دي خو د حدیث په معنا نه پوهیږئ. الفاظ تاسو ته یاد دي او په معنا او مفهوم باندې مونږ پوهیږو. او د فقها او د محدثینو مثال داسې دی. د محدث د فقيه مثال داسې دی لکه سپیشلیست. او د محدث مثال په علم حدیث کې داسې دی لکه د کمپیوټر. کلم کمپیوټر د سپیشلیست مقابله نشي کولای. سوال نه پیدا کیږي چې داسې دی وکي. فقها په حدیث باندې پوهیږي. امام ابو حنیفه دا غلس احادیثو معنا یو شان کوي او ابن ابي شیبه بل شان کوي. فیصله خپل محدث کوي. ابو عیسی ترمذی رحمه الله محدث دی. جامع الترمذی دا کتاب دی کتاب الجنائز کې ذکر کوي الفقهاء اعلم بمعنى الحديث. فقها د محدثینو نه د حدیث په معنا او د حدیث په مقصد خپويږي. فیصله وشو هغه محدثینو خپل کړی دا. اوس کې اوسړي هر سوینو هغه د خپل تعصب او زده یو وینات دي. پاره کې و مسائل داسې دي چې پاره کې مناقشه روانه ده. څوک داخلي او څوک داخلي. اتلس مسائل پاره کې داسې دي چې نه په فقه حنفي کې شته او نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا هغه څه قسم ثبوت شته ده. اسد ځان ابن ابي شیبه رحمه الله علم شوی دی صرف د دې لپاره چې امام حنیفه کمزوري وخی. خدایانو ساتي د امام ابو حنیفه رحمه الله مقابله یې چانه دا کړي. دا هغه علمیت او دا هغه شخصیت دا زمانه علما او اقرار کړي. امام مالک رحمه الله سره څوک ملاو شو وای تا امام ابو حنیفه لیدل او پیژنې سره. امام مالک رحمه الله ورته ما لیدل او زی پیژنم. دا سه شخصیت لو کلمک فی هذه الساریه ان یجعلها ذهبا لقام بحجته. امام ابو حنیفه رحمه الله سره دومره علم او کچرتاغه به یو داوی چې د جماعت داستنه د لرګي نه بلکې د سرو زرو دا نو غسر دومره د لو چې د لرګي نه سر زر جوړولې شو. لو کلمک فی هذه الساریه ان یجعلها ذهبا لقام بحجته. هغه په دې باندې بیا دلایل تا ته خودلې شو تی په دې مطمئن کولې شو چې تا ته د لرګي د ستنې نه سرو زرو ستنه جوړه کړې وي. دا داغه په علمیت باندې اقرار کوي. عبد الله بن مبارک رحمه الله وايي لولا اعانني الله بابي حنيفه لكنت كسائر الناس. کچرته زده امام ابو حنیفه رحمه الله په صحبت کې نه ویناست
او دا هغه سره مې شاګردي نه وې کړې لکنتو کسائر الناس، زه به هم لکه د عامو خلکو غونده کې وې. امام شافعي رحمه الله وایي الناس عیال فی الفقه الی ابي حنیفه رحمه الله. ټول دنیا د امام ابو حنیفه فقاهت او د هغه اجتهاد ته محتاج ده، او هر چا خپل لمن او خپل جولای د امام ابو حنیفه فقه ته اوږده کړې ده. تاسو وګورئ د نن زمانه غیر مقلدین اسوک چې د امام ابو حنیفه خو جدا خبره ده چې چا درته دا خبره غوږ کې واچوله، حقیقت کې تا موږ په قدرت کې یاد کړی، هغه وخت کې تا بخاري نه ویلې. دا خو ټول امام ابو حنیفه رحمه الله ته محتاج دي. او دا یاد وساتئ زمونږ او د هغې اختلافات چې دي ګوره دا فروعي نه دي. زمونږ ځینې ملګري په دې شک کې پراته دي چې زمونږ او د غیر مقلدینو اختلافات فروعي دي. فروعي اختلاف باندې څوک دې حد ته نه رسي. اختلاف د ائمو فروعي و، رفع الیدین عدم رفع الیدین، قرات خلف الامام عدم قرات خلف الامام، امین بالجهر امین بالاخفاء، دا په ائمه کرامو کې فروعي و. ځکه هغې کې مسئله او اختلاف د راجح او د مرجوح، د افضل او د مفضول، صرف د دې واقع کې د جواز او د عدم نه وه. اوس چې زمونږ کوم اختلافات د غیر مقلدینو سره دي یاد وساتئ هغه فروعي نه دي. په دې ټکو باندې ځان پوه کوئ، ځکه هغوی چې څوک قرات خلف الامام نه کوي نو مونځ باطل وایي. تاسو ماله جواب راکړئ چې د یو سړي مونځ باطل وي نو هغه فروعي اختلاف دی که اصولي؟ یو سړی چې رفع الیدین نه کوي هغوی ورته مخالف سنت وایي، دا فروعي اختلاف دی که دا اصولي؟ یو سړی چې امین بالجهر نه وایي هغوی ورته یهودیت وایي، نو امین بالاخفاء یهودیت ویل دا اصولي اختلاف دی که فروعي؟ زمونږ اختلاف په صورت کې هم د هغوی سره ګورئ فروعي نه دی. په دې باندې ځان پوه کوئ. زمونږ ډېر ملګري په دې شک کې پراته دي وي یاره دا فروعي اختلاف دی. فروعي اختلاف دې ته وایي چې مسئله پکې د اولا او د غیر اولا، د راجح او د مرجوح وي، هغې ته فروعي اختلاف وایي. فروعي اختلاف دې ته نه وي چې دا یو جایز او دا بل غیر جایز، دا یو سنت او دا بل بدعت، دې ته فروعي اختلاف نه وي، دا خو اصولي اختلاف دی. او داسې نور مسائل دي، دا مسائل خو دوی ذکر مخې ته کړي دي چې عوامو له دوکه ورکوي. ګورئ دا حدیث کې راغلي، ګورئ په دې حدیث کې دي اصل کې کوم مسائل چې دي هغه وروستو کړي دي، هغه خپلو کسانو ته په خپلو مدارسو کې خپلو شاګردانو ته وړاندې کوي او هغوی ته ښیي. لکه زمونږ او د دوی اختلاف په اصولي مسایلو کې یو دا دی چې داسې قسم د توحید بیان کول چې د شرک ټول اقسام رد کوي او د الله ته د الوهیت اثبات کوي. تاسو نه تپوس کوم دا توحید ناقص دی که کامل؟ الله ته د الوهیت اثبات کول او د ټولو اقسامو د شرک رد کول، جواب تیز کوئ توحید کامل دی که ناقص؟ دا هغوی په قانون کې دا توحید ناقص دی. دا فروعي اختلاف دی که اصولي؟ ګورئ دا د ټول انبیاء علیهم السلام د هغوی دعوت تردید کول دي. یو سړی د موږ ته دا ثبوت وښیي په قرآن کې چې انبیاء علیهم السلام میدان کې ودرېدلي دي او د دې مسلې نه علاوه چې الله یو دی، انما الهکم اله واحد، دې نه علاوه هغوی په خپل دعوت کې د دې خبرې تذکره هم کړې ده چې د الله خپې داسې دي، د الله لاسونه داسې دي، او د الله سترګې داسې دي، د الله غوږونه داسې دي، الله داسې کوزیږي او راکوزي. داسې د هغوی په دعوت کې وه. دا د مجسمه و عقیده ده. ګوره یاد وساتئ دا خلک مجسمه دي. دا رفع الیدین او دا نورې مسلې صرف د دې دپاره را مخې ته کړي دي چې په هغه خپلو سختو مسایلو باندې خاورې راواړي او د هغې دپاره یو پرده جوړه کړي. خو دا پرده به تاسو هغه چا ته جوړوئ چې هغه ناخبره وي. ما خو مخکې ووې زه دې پېژنم په اصل کې خاکي یې، ځان به څو څنډې په ګوته لتراوه، مونږ خو هم پېژنو که نه، مونږ ته خو ستاسو جړې معلومې دي، ستاسو هغه مرکزونه راته معلوم دي، ستاسو عقیده معلومه ده. یو زمونږ اختلاف د هغوی سره په اصولو کې دا دی چې د شرک تر رد کول او دا توحید د الله ته د الوهیت اثبات کول، یو هغوی دی د توحید ناقص وي، مونږ ورته کامل وایو. دا فروعي اختلاف دی که اصولي؟ دویم عصمت د انبیاء علیهم السلام، هغوی اوس یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې زمونږ عقیده ذکر کړې ده چې د اشاعت توحید او سنت د علماو عقیده دا ده چې انبیاء علیهم السلام مطلق معصوم ګڼي او دا یې رد کې ذکر کړې ده. نو زمونږ ایمان دا دی چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي، دا هغوی ایمان دا دی چې انبیاء علیهم السلام غیر معصوم دي. دا اختلاف اصولی دی که فروعي؟ جواب تیز کوي، اصولی دی که فروعي؟ دویم اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په ایمان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل تابعدارو، د هغوی په اصولو کې، د هغوی په کتابونو کې، د هغوی په نظریه کې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفینو او بدعتیانو. دا اختلاف فروعي دی که اصولي؟
او زه د ګوره د یو مصداقات خودلی شم سکال چې د بد بیره بڑا بیره ده که بده بیره ده د عبدالسلام رستمی په مدرسه کې چې سالانه کوم پروګرام شوی دی برسر عام په هغې کې په تقاریرو کې جلسه عامه ته د دې خبره اقرار شوی دی تقریر شوی دی چې عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف 50 فتوی ورکړي دي په ایمان او اداره مسلمان عقیده ده که د خمینی مرتد عقیده وا دا د شیعو عقیده ده که د سنیانو عقیده ده دا د شیعو 14مه فرقه د خمینی پسې بعد د دې مشران د خمینی نه بعد د شیعاګانو 14م ایمان دی خو په شکل د سنی کې په دې باندې ځان پوه کوي 50 فتوی وی عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف ورکړي دي او هم ابوبکر داسې کړي دي حالانکه زمونږ استاد ایمان دار رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله پاک زغره کړم زما صحابه مال غره کړی دي پای کې زما مرګري زما دوستان زما وزیران زما زمان او سخران پیدا کړی دي وسيجيء قوما بعضهم يعيبونهم وينقصونهم دا سه خلق براشي چې هغه به د صحابه بد وای دا غي تنقیس وکي دا غي مقام برا کوزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفین به ثابتای نو زمنګ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا صدا فلا تاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم او زما امتیانو تاسو به داسې خلکو سره چې هغه زماره صحابه لان تان کوي خوراک نه کوي خوراک د چا سره حرام دی د کافر سره حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح وایي فلا تاكلوهم ولا تشاربوهم داسې خلکو سره سکاک حرام دی او محفل کې د هغه سره سکلو کې د چو پروګرام کې د اوبو په پروګرام کې کم ګلاس او جام کې چې اوبوس کې هغه ګلاس او جام کې وبسکل حرام دي زمونږ استاد سره لپاره دا خو ناجوړه بیماران دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ولا تناكحوهم مت نه ګوره ودونه وکي او مپک خپل خويندې ور کوي ګوره تاسو قران لوستئ قران کې نکاح د چا سره حرام ده ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا مشرک سره نکاح حرام ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د هغه چا سره حرام وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه باندې لان تان کوي فلا تناكحوهم چا سره چې نکاح حرام وي دا فروعي اختلاف دی که اصولي فروعي اختلاف به نکاح حرام کیږي سوال نه پیدا کیږي چې فروعي اختلاف د نکاح حرام شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ولا تصلوا معهم موږ چا پسې نه کیږي مشرک پسې مبتدی پسې د سنت خلاف پسې نه کیږي ور پسې مونږ کنه نو چې او چا پسې مونږ نه کیږي غسر اختلاف فروعي کې اصولي او نبی رسول الله وايي ولا تصلوا معهم کپ کې مل شي نو ګوره جنازې ته مزای جنازه چا نه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د جنازې نه راتاو شوی او ابی ابن سلول د جنازې نه تاو شوی کنه هغه څوک رئیس المنافقین ولا تصلوا علیهم کمل شنو ګوره جنازه په مکوي زمونږ اختلاف فروعي نه دی زمونږ اختلاف اصولي دی ټیم چون کې ختم دی یو خبره بلکم یو اهمه خبره اسماء او صفات د الله کې تعویل کول دا غي په قانون کې کفر او دهریت دی زمنګ په قانون کې په ډیرو ځایونو کې د الله په صفاتو کې تعویل کول جائز بلکې لازم دي دا فروعي اختلاف دی که اصولي دا غي په اصولو کې د الله په صفاتو کې تعویل کول سبب د دهریت دی زمنګ په اصولو کې د الله په صفاتو کې هر ځای کې تعویل نه کول سبب د دهریت دی دا فروعي اختلاف دی که اصولي ګوره قران وايي وهو معكم اينما كنتم دا الله تاسو سره دی چرته چې تاسو دلته کا تعویل نه کوي چې الله حاضر ناظر دی یا پتا سبحان علم حاصل دی ډایرکټ د ذات معنا کې نو دا دهریت جوړي کنه جوړي دهریت جوړي کنه جوړي چې الله تاسو سره دی نو کوم دی تاسو تخکاری دلته یا قران وما تكون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم چې درې کسان په اوځي کې سلورم الله دی چا تر اوسه پورې الله ځان سره لیدلې تعویل دا دی چې الله حاضر ناظر دی عالم دی او هغه دې تعویل ته دهریت وایي یا قران کې موږ ته دا خبره مخه درازي انما نطعمكم لوجه الله دریکانو صفات دا چې د الله د مخ لپاره موږ تاسو د الله د مخ لپاره خلک کې د رضا لپاره کوي فاینما تولوا فثم وجه الله کله چې موږ کوي نو د الله مخ ته مخ کوي د الله مخ تاسو ته معلوم دی کوم طرف ته د الله مخ دا اصولی اختلاف دی دا فروعي اختلاف نه دی یا قران کې دا مسله راځي کل شیء هالک الا وجهه هر چیز به هلاکیږي مگر د الله مخ به پاتې کیږي نو تاسو چیرته لیدلی چې د وجه اطلاق په خپو یا په لاس باندې کیږي
نو که تعویل نه کنو معنا دا چې د الله نور عذاب نعوذ بالله نعوذ بالله هلاک شي واز مخ په باد شي دا کفر دی کنه دی دا کفر دی زمنګ او داغه اختلاف اصولی دی زمنګ او داغه اختلاف کلم فروعي نشي کېدلی او دا یاد وسات دا سه نور مسائل ګوره تقلید مطلق غیر ورته شرک وایي منګ ورته لازم وایو دا دې زمانہ کې تاسو داغه کتابونه وګورئ داغه په کتابونو کې داغه په نظریه کې دادی چې المنی طاهر بل یوکل منی پاک ده او بلکې خړلې شي زمنګ په قانون کې داري چې منی پلیته ده نجس ده دا فروعي اختلاف دی که اصولی او داغه سره دلیل دا دی چې دا ځکه پاک ده چې د دین انبیاء علیهم السلام پیدا دي زه تاسو نه تاسو کوم فرعون د لختی د وبونه پیداو فرعون د لختی د وبونه پیداو کدی نو فینه پیداو او دا خدای په کار کا کړو بال د مایوک اللهمه لدغوا د غړي د بيزي دا غي په قانون کې دا غي سکل جایز دي زمنګ په نظام کې غي ته خبائث وایي دا فروعي اختلاف دی کدا اصولي دا کم مسائل رفع الیدین وغیرہ دا چې د مخې ته کړي دي دا صرف او صرف د دې لپاره چې د اصل ګندر باندې پټ کی او دا یاد وساتئ دا شیعاګان دي عبدالعزیز فرحاری رحمه الله مرام الکلام صفحومه کې لیکي لمن فرقات دولة المجوس تشاور بعض شیاطینهم فی افساد الاسلام کله چې په فارس کې د شیعاګانو حکومت د مجوس حکومت ختم شو نو هغه دا مهنت شروع کړ چې د مسلمانانو دا نظام بسنګ ګډوډ کو او هغه یو نظام شروع کو فاتس القول فان الصحابه ظلموا على اهل البيت هغه دا یو خبره دنیا کې عام کړه چې صحابه په اهل بیت باندې ظلم کړی لکه اوس څنګه هم شیعاګان وایي وبناء مذهبهم على رد الاحاديث الصحيحه والاخذ بالاخبار الباطله او د دې همیشه د پاره صحیح احادیث رد کول او د غلط راغستل لکه بالفرض دا مسله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سنت خلاف 50 فتوی ورکړي دي تاسو په ایمان او اداره مسلمان عقیده ده دار مسلمان عقیده ده دا بچرته دي شیعو د روافض عقیده وي زه خبره ختموم خو په دې خبره ګوره ځان پوهه کې چې دا خلک د اسلام نه خارج دي او دا کم مسائل چې ما ذکر کړو زور ته په هر میدان په هر موقع کې تیار یم او دوی ته تقریبا ان شاء الله ما په مختلفو موقعو کې خپل ایمان او زور خودلې دي زه خپل جماعت مشرانو د دې خبرداري ورکوم چې تاسو له هیڅ جواز د دې خبرې نشته چې تاسو مقابله ته راځئ تر سوچ نوجوانان د توحید او سنت ژوندۍ وي موږ خپل دفاع مقابله کوو دا صدا سالمان خو دي چې تاسو موږ مشران دي تراولو زه خپل مشرانو دا اپیل کوم چې دوی بر دې مقابله نه کوي زمونږ هغه عالم چې بګیره کې معمولی سپینډه کوي د مقابله باندې کوي موږ نوجوانان د څه شي لپاره تیارو مقابله وکاو کنه وکاو اخر دعوانا احتیاط ساتي توحید و سنت اسلامی کیسٹ ہاؤس نز مدینہ مسجد دکان نمبر 5 دوبندی بازار جہانگیرہ ضلع نوشہرہ من جانب فتح اللہ 2001 دا بتا ستا د توحید و سنت د کیسټو په مرکز اسلامی کیسٹ ہاؤس دوبندی بازار جہانگیری کی ہر سات د مدینہ مسجد سره پخوا کی د جناب فتح اللہ سے سره ملاویږي او د دین علاوه بعد د دین تقارو کې سړي هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کې دیشي او دا اسلامو بدوای دا انامو د غیر مقلد علی حدیث حسنام دی باغی د دین اسلام دی دشمن دی دا اسلامو بدوای دا انامو د غیر مقلد علی حدیث حسنام دی باغی د دین اسلام دی پنمالی حدیث تے رختیان دے خبیث تے او مفسد دے انتشار کی دائی کام دے باغی دا دین اسلام دے دشمن دے دا اسلام کو بدوائی دا اپنا کو بے غیر مقلد علی حدیث حسنام دے باغی دا دین اسلام دے خلاف دا صحابہ کړي زمون درهنما کړي عمر دې کا عثمان د پسترګو کی بدنام دې باغی د دین اسلام دې دشمن دې د اسلام کو بدوای دا نا کو بغیر مقلد علی حدیث حسنام دې باغی د دین اسلام دې جانتی دا انگریزا ہر سی اکڑل جائز حلال اکڑل حرام حلال توائی چی حرام دے باقی دا دین اسلام دے دشمن دے دا اسلام کو بدوائی دا انا کو
اسلام دے ताइब शाह तू बगार शाह रवन पर समलार शाह नादाना दोग बापी कर गवास दे अंजाम दे बागी द दिन इस्लाम दे दुश्मन दे दासला को बदवाई दाना को दे गैरे मुकलिदा लियादी से हसनाम दे बागी द दिन इस्लाम दे दो कदी नगड़ी चरे गरजी गत्री नलरे मुस्लिम आजान सतरे द इमरान दग पैगाम दे बागी द दिन इस्लाम दे दुश्मन दे दासला को बदवाई दाहना को दे गैरे मुकलिदा लिहादी से हसनाम दे बागी द दिन इस्लाम दे दुश्मन दे दासला को बदवाई दाहना को दे गैरे मुकलिदा लिहादी से हसनाम दे बागी द दिन इस्लाम दे गैरे मुकलिदा लिहादी से हसनाम दे बागी द दिन इस्लाम दे।